بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زه نن بیا د تاریخ په یو داسې مقام کې ولاړم چې په تهذیبونو کې دې ډېر لوی کردار دی، په ژبو کې دې ډېر لوی کردار دی، په ثقافت کې دې ډېر لوی کردار دی، په تاریخ کې دې لوی کردار دی. او بیا چې کوم دا زه آثار قدیمه ورته یم، نو دا آثار قدیمه چې دي اصلیت کې دا وکالت کوي د هغه دورونو چې کوم دورونه د دې په مخ باندې روښانه ستوري. نو دا زه مردان کې ولاړ یم. د مردان داسې خو کو ته دې ځای کې کوم دا غارونه دي یا دې غرونو کې کوم دا ژوند دی، نو خو د هغه دور نه را شروع کېږي چې کوم دور د انسانیت ابتدایي دورونه دي. بیا دا تاسې خو داسې دا تقسیم اوسه لکه مشکل شي چې یاره د بنیر حدود کوم دی نه شروع شي، د صوابع کوم دی نه شروع شي، د مردان کوم دی نه شروع شي، د نوخار د چارسدي. خو بنیادي خو علاقه دا ده که دا خو انتظامي تقسیمونه شوي دي. نو په دې کې چې اوس دا د چېرته ولاړ یم، دا تاسو کتلی شئ دي ته اورفیام کې کالج چوک وایي، او دا پکې دغه ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج دی چې دلته هم زما ډېر زیات قدردان ملګري شته دی. زه به تاسو سره ای چېرته خوندي کوم، ای به تاسو سره خبرې اترې کوي. د مردان دورونه خو ډېر دي. هغه دور هم د دې ځای شته دی چې کله انسانیت په لومبي نمو کې لکه د غارونو دوره، نو هغه که تاسو دلته کې یو ځای بل ځای ته لاړ شئ، د کشمیر څخه ده یا که داسې د سنګ هاوس مسي دي یا داسې د کړمار دغه علاقه ده یا ورسره د پنجپیر د علاقه ده. نو دا خو تاسو ته په صوابع کې راځي، خو دا هم ټوله دا یو خطه ده. نو دا تقریبا د هغې مرکز وګڼئ دا مردان. نو د مردان ډېر دورونه دي چې په هغې دورونو کې یو خو دغه دورونه دي چې کله په دینا کې دا قبرونه روځي، نو دغه د سایتین د آسونو والا هغه دور دی چې هغه کې مړي سره اکثر لوښي روځي، او چې داسې سردار به نو ورسره به اسم بیا ښخېدو. نو دا مې یو ډېر زرین دور دی د مردان د دې علاقو. بیا ورسره بیا یو دور داسې راځي چې لکه دغه تقریبا د 4,000 خوشا کلونو دور دی، بیا هغه راځي تر 2,500 کالو پورې. نو بیا دې کې خو دلته کې دا سناتن درم چې د هندو مت ورته وایي، بیا د دې احیا ده، بیا د دې هغه دور دی. او دلته کې بیا هغه لیک پال شوی دی، دلته کې د ویدونو ډېر شلوکونه دلته هم لیکلي شوي دي، ځکه چې دې علاقو د یو ځای پکې دور دی. بیا پکې یو دور د کوشاني دور راځي چې په هغې کې بیا دا تغبه هم ده او دا جمال ګاړی هم ده او دا سري بالول هم دی. دا د دغې خوشه 2,500 کالو د 3,000 نه والې 2,000 کالو بلکې د 1,500 کالو پورې پکې آبادۍ شته دی. نو دغه یو ډېر عظیم دور دی چې کنشک دارالحکومت هم پېښور و، د پشکلاوتۍ د ګندارې هغه ټول آثار هم بیا دلته خوشا کېږي. دغه دورونه هم بیا دلته راځي. بیا دلته کې د دې پال خاندان چې د تاسو ته وایم چې موږ بدقسمتي دا ده که څوک ژبه بدله شي به د پښتونولۍ نه وباسو. کني په هزاره کې ډېر ښاغلې قبیلې دي چې هغه که تینولیان دي او که دلراک دي او که سواتیان دي او که مشواڼیان دي، داسې نور ډېرې قبیلې دي چې هغه د پښتونولۍ طاهرخیلي وغیره چې د پښتونولۍ په هغه ټولو معراجونو دي، خو بدقسمتۍ نه هغوی تا نه ځان بیل بیل ګڼي او دا یو ښه رجحانات نه دي. بیا په میوالۍ کې یا په اټک کې یا په دې نورو علاقو کې، بلکې زه تاسو ته دا ویل چې دا ملتان دا کیاني وغیره چې دي دا څوک دي. بیا ورپسې زمونږ د سیوی دي سرحداتو سره کوم ښارونه چې دي، نو دا دغلته کې هم ډېر قومونه دي، بلکې په پنجاب کې ډېر قومونه داسې دي که کمبو دی که ویړایچ دی که سمو دی، دا ټول پښتانه نه دي. او بیا دا راجپوت دي دا پښتانه نه دي. 90% په دا کې هم ډي ان اے باندې پښتانه ثابت شوي دي. نو دلته کې هم چې کوم دا پال خاندانو جیپال ننپال ترلوچنپال، نو دا هم پښتانه دي که نه. خو چې مذهب نه وځي نو تاسو ولا دیکه ورکوي، تاسو خو د یو ځای کېدو د جوړ خبره نه کوئ، تاسو خو د ټول خبره کوئ، د شړلو خبره کوئ. دغه شان ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې مونږ بس معمولي غوندې اختلاف چا سره شو زره کافر کو، او چې معمولي غوندې اختلاف ورسره شو نو به د پښتونولۍ نه وباسو. نو که ای په هر مذهب دي، که په بودھ مت دي، په سیک مت دي، په هندو مت دي،
نو دا ته خپله دې نه مخ ټول پښتانه دي چې په دې علاقه په دې ثقافت په دې تهذیب باندې میشته بل خبره دا ده چې ته اوس هم دا کې دا عادتونه شته دي چې ته به ډېر زر ضرورلیان سړی وباسې نو دغه دورونه چې دي که دا پال خاندانونه دي نو دا ستا هغه نښې دي چې ته کله مسلمان شوی نه وي او دا خبرې هم د اسرائیلي خبرې هم ټولې غلطې دي ته دلته کې ړومبی قوم چې راغلی دی او د اسلام په طور راغلی نو دا سواتي او دا ممند دا مهامند دا چې یا دلته کې دا اسپاسي ساکینی چې دا سبزي او سبزي دي دا ټول قومونو ماغه دي کنه چې دلته کیو خداهنو د وجه دلته نه نقل مکانیو کا هنم پښتانه دي طالب د علي اغین دي دا ترینو تور ترینو بور ترینو سور ترین دا ټول سور دي دا ماغه یا تل نه دي نو دا چې کله بیا تان نقل مکانیو کا نو دغه نقل مکانه نه تلاله دغه نوشیال اختانو ناغې نه پره نو خلکو دا سوق راغلي دا ګنداریان راغلي ګنداریان نه کنداریان جو بیا ته کندار هغه علاقم کندار بیا شپږ سوه کاله مخکې بیا یو بل نقل مکانو شو چې د ترینانو د لاسه د خشیان چې سبزي مزي بوګیاني خشکي دی به داخله شو د خپل د هغه ځمکو نه چې د ترینانو وي خو دی به استعمالول ای بیا علاقې بند کړي نو بیا دی غوریاخیلو سره راغو نو غوریاخیلو سره بیا چې جنگ راغو نو بیا کابل ته دغه ته راغو او دا اور قربان ته راغو بیا قرهباغ ته راغو بیا هغې نه پس کابل ته راغو نو دا نقل مکاني شوي خو ته پخوا نه دلته خانه دا ستا وطن دی خو دلته بیا یو عظیم دور راځي چې هغه بیا د اسلام په نوم راځي نو دا د سبکتګین د محمود غزنوي پلار په جلا فریاد د پیل چاته کوي امید لودي د ملتان حکیم ته انو پلار ورته اپیل کوي په خپل ولا پروت بنت کوي چې زه خو تختما غزنی خوران عزیزي خدل د اسلام راغله د اسلام ممتباشین د اسلام د خاطر ولا امید لودي دي دلزا کو ماندوري لګي نو هغه ولا دغه فتح کوي کابل فتح کوي بیا جلال آباد فتح کوي په تفصیل زماشته دي بیا ولا د خیبر فتح کوي دغه د منځ جوړي بیا پیښور فتح کوي بیا ورپسې چارسده فتح کوي نوخار فتح کوي مردان فتح کوي بیا بونیرو وسه غلیالا کې هغه خبرونه شته دي بیا اوډیګرام کې پیر خوشحال د سواد فتح کوي نو دا هغه دور دی چې دا د دلزاکو ډیر زرین دور دی د چا دور دی د دلزاکو ډیر زرین دور دی نو دلزاکو د ماندورو دور دی نو دا مردان ماندوران دی ځکه چې دا ماندوران چې دی دلزاکو پیرانو نو د نیم مردان نوالی تر پکتیکا پورې د دې عملدار دی ځکه چې هغه امید لودي دی محمود غزنوي بیا او الزامونه په سلا ګولي څو خل د لارې رکاوټ لړکول وي نو تر لوچن پالم لړکړو دیم لړکړو ځکه چې هغه به سومنات نه خزانو لوټلو اراده و نو بیا ورسلار کې څنګه دینه یریدو چې دی راته رکاوټ نشي نو دغه دورونه چې دی دلته د دلزاکو ډیر عظیم دور تیر دی د ماندورو ډیر عظیم دور تیر دی دا ټول جیدات د ځکه چې والیانو د والی بیا نواب حجیغ په علاقہ کې د ویسي مالکی خان بادر هم داسې داغه نه د ویسي مالکی او والی جی دا ټول ریاست مالکی نو دا دلزاکو ماندوري چې دی د ټول مردان او د صحابه نه علاوه د صحابه کوم تحصیل لاور نه علاوه د اخیری پورم دی سره نو دا محمود غزنوي بیا فتح کړی خو دا نور دیونه چې دا د پکتیکا پورې د ټل پاله چینار بنو او دا کورما او دا ورپسې کوواټ نو د دې مشرانو مزارونو سم دلته شته ماته سر خوندې کړي بیا هم درته کوم نو دا د ماندورو د دلزاکو دلته بیا 1500 کال حکومت پاتې دی او چې کله لغبیک بیا زموږ د رونو سره د سبزو محمدو ګیانو خشکو سره وار په وار بدو کې دلته راغو نو دلته کې بیا د خپلو کې وجنګېدو د هغه جنګ په نتیجه کې دلزاک څه خوازاره کې دي خو دلته په 2 کلو پر ازړو خپلو کې دي مالکانه حقوق سره دي او ماندورین اوسه پورې په نوخار په پیرپی په داخلو په مردان کې تقریبا د ډیر غټو جیدادونو مالکان دي د ځاله اسپیټال جوړ دی روډ دام ماندورو ورکړې وقف کړي دلته کې داس فلیا کالیزه پورې داس نور ډیر لري بر پورې د ماندورو جیدادونه دي نو بیا ماندورو پسې شیخ ملی بابا چې کوم تقسیم کړو او مساوي کړو هغه کې نواب او خان بادر نو او دا بیا وروسته چې د علاقې کې احمد شاه ابدالي سره د لودیان غزال لاله او د ډیر زیات د مجاهدو کا
نو احمد شاه ابدالي بیا دلته لودیانو له دونه جایداد ورکړو چې د دې دی ای نوابان ډیکلیر شو خو چې کله بیا د سیکانو د انګریزانو دلته حملې وشوې او سیک نو دا علاقې فتح شوې نو سیک ته دا ویلو چې تا له به ذلي حکومت در کوم چې ذلي حکومت یې مو ورنکړو نو هغه بیا بغاوت وکړو نو بغاوت کې بیا هغه پښتنو خپو کې پټکي کېښو او چې کله پټکي پښتنو خپو کې کېښو نو هغه د لودیان سیکانو سره شو خو دا یوسفزي چې دا ډېر پیو ډېر زیرکو دی په حالاتو باندې نه باندې ګوتې دی ته پته چې د انګریز حکومت ختمېدو والا نه دي نو دې دا ټول ډېر غټ جایدادونه ورسره دي نوابان خان مادران وغیره د انګریز سره شو نو دا پیغور غلط دی چې څوک یې انګریز سره د انګریز نوکري کړې ګولا دا اوس چې تاسو څوک د حکومت سره مخالف دي او حمایتیان دي خو نوکري ده وخت سره به خو وخت تېری نو بیا د لودیانو نه چې کله دغه وګټله د سیکانو نه د انګریزانو د لودیان نه هغه جایدادونه لاړو نو زم په بغداد کې د خان جان لودي اولاد سردار عبدالکریم خان دام د عبدالکریم خان او د عبدالرحیم خان اولادونه دي نو دی نه هغه نوابۍ لاړې نو هغه بیا دغه غټ جایدادونه بیا د نوابانو ته راغله خو اوس هم دا د خدای فضل دی چې دا د دلته د قومونو مهربانۍ دي خو یوسفزي چې دغه چې دي د ماندوري دی د هغه جایداد نه بېدخله نه شو چې په کوم باندې دی خانې آبادې دي نو د دلراکو نه هغه جایدادونه واخیستې نو دغه ماندوري چې دي اوس هم دلته په ډېر غټ جایدادونو مالکانه باندې آباد دي ډېر غټ جایدادونه دي کلي دي محلې دي او ډېر لرې برې پورې د محب نوالې تر لرې برې پورې اوس هم د دې جایدادونه دي ډېر غټ مارکیټونه دي په دې مردان کې ډېره غټه حصه ده او د دې هر څه باوجود د ماندورو یو تور امتیاز دی چې دا اوس هم خلک انتهایی شریف او ایماندار او ښه خلک ګڼي نو مردان کې چې په د یوسفزو منډړو دا کمزور دی زه په دې بله ویلاګ کې په دې بله ویډیو کې تاسو سره په هغې باندې خبره کوم خدای مو ښه آباد ساته والسلام